تاسو دا وخت راغلی نو تاسو توبه نه لګاو نه علي ورځوا کله شي وی بیګا ورپسې شه بسم الله الرحمن الرحيم نو چونکې عموما مولانا سے بس ها عموما مخکې تیر شو شرکت شرقیق او وغیرہ نو دې کې اوس ضعیف بیان کوي او ضعیف بیان په دې نسبت کوي چې دام د معاملاتو ناراضي یو سړی یو مړی والی خدمت لا یو سړی مړی واخلي تاک تفاره یو دویم دا چې دې کې نور مسائل روان دي ادا دي چې یو مړی په دوه کته په شریکه والی یو خپل احساسات کوي نو د دې بیا د دې دا قبل ضامن ګرځي د معاملات سره دا نسبتو ذکر کوي خلک وایي دا شریعت ظلم کوي اسلام چې دا مریان دی جوړ دا ول بهتان او افترا په اسلام داخله لګي دا اسلام نه دی کړی دا خو مخکې نه روانه طریقه و مریان بو د ما بار نه روانه ابراهيم عليه السلام په زمانه کې وو تاسو نور زمانو کې مریان دا خو د مخکې نه سلسله را روانه او شریعت اسلام خدا نه دی ویل چې تاسو مریان جوړوي البته دا چې اسلام بیا داسې چل کړی دی دې سیز کې ډیر زیات رعایتونه ورکړل مریان آزاد کې په قسم کې آزاد کې په زهار کې آزاد کې وشي په خبره لانکه کفاره کې آزاد کې مسلمان آزاد کې او په یو مریض آزاد کړه هغه ټول اندامونه آزاد کړه ټول اندامونه بغیر جهنم نه شریعت خو ترغیب ورکړي چې آزاد او شریعت پابندي ورونه لګوله ځکه ونه لګوله یو ټول خلکو سره غلامان او دا غلامان وینځي به ساتل نو که پابندي لګوله داخله کې اسلام ته کوم ځای راځي خو یو دا روان او ډېر لوی فائدہ ته خلکو ته روانه و خدمتونه به ولا کول کار به ولا کو زنانو به دنه خدمتونه کول او بل داوا چې جماګانې به وسره کولې دا پابندي کوم ځای لګولې او البته مولانا صاحب کڅوي چې دا سلسله ورستونم جاری ورستو به بند کړی و نه 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 دا خو زجر د کفارو د پاره دی غلام مسلمان نه جوړي کوم څه جوړيږي کافر چې په قید وبند کې د کافرانو نه راولي نو دا خو خدا چې دا سلسله وي چې دا کافران پوي شي لکه ته مال څه نه وړي په غنیمت دي خدا بچی تیرا واستې شي ولې دې په کفر پاتې کېږي دې لیک سوچو کې الله د وحدانیت اقرار ولې نه کوي ظالمان کوئی کې په خبره دا یو زجر دی دا وی د پاره لکه څنګه په جهاد کې ته وجنه او یا مال د وجر نه خدا خبر چې دلته راولي خپل بچي خدای به مسلمانان چې د خپل لارانو نه جدا شو او درونو نه جدا شو ودلته چې اے حضرت صفیه وا د کافر په نکاح کې وکړه رسول الله نکاح ولا بستر خدای مسلمان نه کړ یا حضرت نور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جویریہ دا دې متعلق ته نقطه وي دا غزوه بنو المستلق کې نیول شوی ثابت ابن قیس ابن شماس په یې کې رسیدلی و هغه مکاتبه کړه دا دې رضیات خشتا و ملاح و عائشہ صدیقہ وکالت ملاحه سپینا خرانه و نمکینه و او تصاب الیها العين ضرب نظر والا ضرب نظر شو هغه حسن چې هغه انسان کې یو خود سپینه اصول هغه حسن یو د انسان هغه خپل حسن ملاحنه مکینی وته کانت ملاحه تصاب الیها العين چې هغه دغه کړل دا مکاتبه کړه نبی رسول الله د پیغمبر علیه السلام نه امداد وکړي چې ما سره په کتابت کې مدد وکړه وی چې څنګه راغلی د نبی هم تاسو کو یو ما خبر لري درنه شو ما وی چې دا خو غم جوړیږي چې نبی رسول الله کولی دلا نو دا غم جوړ دی دا مصیبت جوړ دی خو بس ما څه کړی وی چې څنګه نبی رسول الله لونه لا ورته چې ما سره بدل کتابت کې امداد وکړه یو خشي ده نه خې وی خشي سره وی زه به تعالی ټوله بدل کتابت درکم او زه به آزاد کم او بیا ما سره نکاح وکړي دې نه خبره بلا کړه نو ګوره دا وینځي غلامان دا کافرانو چې رال المسلمانان شو خدای دې اسلام ور نصیب کړ اخرت یې شو
دوسر پسې شمالانا وفيه قال حدثنا احمد بن بس مراقبة القرآن وي إطعام في يوم ذي من الملوك يتيما ذا مقربا شبته قال حدثني وابن بن محمد قال حدثني سعيد بن مجاهد صاحب ابي بن قال كان له رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بين الخير والجماعه صلى الله عليه وسلم نقول هر انداز ده هغه تا فرق کی ګناه کړی هغه فرق دی ذات کو هغه په خپل اختیار کې نکاح په هغه مولانا بغیر نشو کولی دا فرق سترګو چې څومره ګناهونه په اندامونو لیکلي ټول بالله تاسو به ترغیب دی ها هذا من النار قال سعيد بن مجاهد فصلت به الى علي بن عبد الله تعالى سعيد بن مرجانه صاحب علي بن حسين علي بن حسين خو پیژنې کنه امام زین العابدین چې ورته وایي هغه وایي فانطلقت به په حديث علي بن حسين تا فعمد علي الى عبد له چې مر یو څنګه ماشاء الله ګوره چې مر یو له دا حدیث ته الى عبد له یو عبد عبد الله بن جعفر فلذ درهم ته هو یا فزر دینار لذ زر مقابله کې زر دینار فاتقروا قیمتي مرئه آزاد فورا په عمل کو شابه دا حدیث سعید بن مرجانه چا اوریدل دا ابو هريره نه کړ نظر یو خپل مالک لا مولا علي بن حسين وته بیان کړ شابه رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال ما بين المجاهدين قلت يقول قال ولا تمنوا عن صفارك اعلى بهم قال فإن كان نصر قلت فإنما كان قال الله خلق بشر من الله د پولیس والا چې پرچه جرمانی ورکی یا په موټر پرچه جرمانی د شریعت کې لري ته حکم دی ما خو ته وی شریعت کې دا منل زمون په مذهب پینځه کسان په شریک باندې یو کس قتل کې قصاص ټول ور کول شي پینځه مړ کې پینځه نه وی کچار ته اهل د صنعاء عمر صاحب وی په قتل کې شریک و ټول صنعاء می وجه کافر ته حکم درجه په حیثیت د مملکت اسلامي متوجي کیږي چې په کوم شهر کې اوسېږي دا غږی حکم نه است په قران غلا فیصله کې په حدیث وجه په نشته اندنا شابه سي قالوا يستحق من ان يشهد في السجود حياته وفي حدثنا وصل من قال ما يا خصوص کې آزاد هوا خصوص کې آزاد هوا ثم ترغيبات ورقي ها عن جابر وعن قال بني من يعصى جل الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بشخص رواه عن رضي عن جابر ومن قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عن قال حدثنا محمد بن المدير على قال جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج في الشهر انا كده کہ ما تفصیل دوبارہ ہوئے احساس تجزی قبلی کنے امام سے پنج قبلی صاحب ہے نہ بس هغه تفصیل ما بلوز ویلې ها ثم يعتقوا دین معلومیږي چې تجزی قبلې ده تجزی امام سے مذهب مضبوط ته که تجزی نه قبل ولا نو بیا ثم د استبعاد د پاره بیا خو نچینی میدان کټول آزاد ها چینی میدان څه دی پشان د عبد مدین دی ثم یعتقو ته ضرورت ده ثم یعتقو دا د پشان د مکاتب دی پنیمو کې پورا آزاد نه نیم آزاد دی دا باقی دی مزاد کی ها او ما بقیه ثمن ها ما بقیه ها ورعتقل هم عتقل امام سے تیری چینی مزاد دی ما ویلیو احساس د امام سے پنځه شي دی ازالت الملک او ملک تجزی قبلی زوالن هم ثبوتن هم او داغی پنځه ازالت الرق دی او رق یو وسط تجزی نه قبلی نه حصولا ثبوتن او نه زوالا شبه ورفع عليه اسمه كدي لإزاد باريس كل مدى إزاد كان شبه ورد إمام سيد جديد هم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حاضر الشيء انكم يكفرون بالشرك وفي
أنه من المال ما يكون من الرجل من ذلك واقع ولا وهي أخبار من معتقد ولا يدعي شيء قال من في حديثه وفي قال حدثنا أحمد بن مسلم قال حدثنا قتيبة بن سليمان قال حدثنا وسلم قال من أبناء رضي الله تعالى عنه أنه كان يفتكر عبده الذي تكون من المسلمين فأحد النبي وهم يقول أن الصحابي فكله إذا كان الذي عقل من المال ما يطلق القوم مما لا باقي قيمتها أغير قريب وقام وبهتر دقل جبت فيه ما باقي مزاد قام وبس يوضح يو جزئية ثابتة ها مكيدا ثابتة ولكن مزادو لشيء كنا بيشبه والسوي تقبل ترى هذا كمان ددني نو استسعاد عبد دیوشي معنی مزاد کو نو سبا کیږي لکه امام شیخ پلین بشاندا مکاتب دي داغه پیسہ کې او د صاحبینو پلین بشاندا عبد مدیون دي ناغه وت استسعاد کوي پیږي یا هغه خپل مزاد او یا دې بما خو ځمن کول الله شي چې مالدار یم زه غریب ما نو دې هغه خپل باقی دغه کیشه به على نحو الكتابه دينا معلومي دي زي امام بخاري رحمه الله عليه ميلان هم مسلك امام ابو حنيفه ده ويجي خبر على نحو كتابه خير ولا غوام لیکن مالک و امام شافعی او خواندي شافعی او احمد بلخوان شافعی او احمد وی چې خدای کپای تاق کې راشي نو دا ایتاق نه کېږي او مالک سے امام سے وینا په خدای باقی کېږي لکه طلاق ونه ها او څنګه دی حدیث پکې دی کنه ثلاث جدهن جد وهزهن جد الطلاق والنكاح والعتاق او بل ذلك الطلاق والنكاح والرجع على فرض شابتي لا عتاقة الا وجه الله وقسم لكل امرئ ولا نية للناس والمخطئ لكن من ناس خير منهم مستثنى کړو لیکن مخطئ منهم مستثنى کړو دې آیت په ثواب سره تعلق دې سره کوي او لوجه الله معنا دې دا چې دې به قصد کوي نو موږ خبره چې قصد کوي دې خدا نه باندې چې به قصد آزادي او کنه آزادي دا خو ترغیب ورکړي چې الله لپاره کاوه او ثواب به شي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يا واجب انسان امام بخاري دې نو استدلال وسوسه لتینی باندې کوی تا قسم نکي ورپسې ما لم تعمل او تکلم دا خو ستا حجت نه دی وسوسه غیر اختیاري وي نو خطا کې اختیار دي نه مونږ وایو وسوسه کې تلفظ نه او تعمل او تكلم عام لك خطا يوكو قصد شبه هذه تعلق صواب سر صحت سر ما مكوي شبه شبه هذه وجه نيت نكتة مخطئ نو قارن شو بس دو ترجمه او ځای کوي چې هو للوي او نیت هدایت کوي نو باقاعده شو دا کداونه و چې انت حر کداونه و چې انت عتيق لله سرمش والاشهاد في العتق گواه مسنون دی واجب نه دی مسنون پدې چې سبا مولا بیاو دا انکار وکي اساس څوک دی مجبور نه کی ویږي نو گواهان خدي یا دا عبد گواهان قائم دي سبا مولا ورنه بیا انکار ونکړي چې ماته نه آزاد کړي نور واجب شرط دی تاسو نه دی شبا او محمد بن عبد الله محمد بن اسماعيل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم النرشو فأقبل بعد ذلك أبو هريرة ناسته فقال النبي يا أبا هريرة هذا غلام في الله قد ساك
فقال أما أني أشهد كلاكي لسانية ترجمة الباب أنه حور قال فهو حين يقول لا أغوقت أبو هريرة بوي يا ليلة أمدح ليلة من طولها لأجل طولها وعنائها مشقة فكيو على فديع مدحكم إليش بيد دار لكفر من نجات راكو ولغا شبك إذا يمن مدينة ترى ورسيدا شارتي وإن حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو كعب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا رضي الله تعالى عنه قال لما كتب على النبي صلى الله عليه وسلم كل في أشياء من كل نوعها وعنائها على أنها من ذلك في ذات الكفر من الجد قال وأردت من إبراهيم في ذلك لما كتب على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنا عن ذلكه إصرار وقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب لا ولا تقبله وحجه ولله فأخذه على الله لا يقبله فإن أو بلك حرون نشتا جكم كحرون نشتا أبي مناسبة دباب سر هو لوجه الله هو أغمون ودانو روايات بالمعنى دي ها وفي حدثنا شهد بن عمر قال حدثنا ابراهيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الذي قال لما أقبل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو أشهدك يجلسان سرمان أن لله ولم يمدح الحرية فكيره ما زاد شهون بعدين إثبات بالمولدين يكرم يبين لسر النكاح نيكره من حيث الملك اليمين وترجمه أو بچيت پیدا شناوي ته أمي ولدا أمي ولدا خرسي نه پدې د ټول علماء اتفاق ده حدیث کې راځي عاتقها ولدها بس اوس انازاديږي او بچي غوري عبيد دي دا بچي شو او عبد دي عبد یا ساته په حریت او عمومت کې بچي د پلار تعلیمي بچي د مور تعلیمي یو خاوند دی عبد دی او خدای حره ده نو بچي به احرار او که خاوند دی حر دی او خدای امده نو بچي به عبید دی پیږي په خبره دوس مخکې ده علي ګور راځي چې ولکه دا بچيږي ها او تفصیل ما ویلي ها ولا غادي يقولون تجي لهم ولدي بچي څنګه ته بوله نه بتا ثابت دي هو او صوتي تذكر اذا محمول لفورع ولما خبرك كذا ها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس من ثم على عن شرعه يوصل النبي صلى الله عليه وسلم او المدبر وبه زمون پر المدبر نه خرسيږي ونه دې بکیږي یا چې کم مدبر مطلق په زمانه مرنه پس بازار او مدبر مقیده چې کدا ځای می جوړ شو نو ته ځاري داخل سیږي هي بکیږي او د دې جماهیر په نسبت باندې مدبر مطلقاً خرسيږي ما ویلو چې امام خرسي خرصول شي په خپل نشي خرصول کدا ترې غریب شي امام ته رجوع کی ما یو عوض مدبر کړو زو قاعده نو که امام خرسي خرسي په خپل نشي خرصول شبا ودينا يا مدبر مقيدا خلو او یادا چې رسول الله مبارک خاص هغه ولایت عام او ما خپل دلیل کې دار خود نه روایت ته ویلو خاص المدبر لا يباع ولا يهب مضبوط سند سره حدیث ثابت دی مرفوع دی ها هذا معنا دی ها هغه خبره دي شریعه ولا تسين خرڅه څه پته لګي طبخ کې مړ یو کاغه مرکي او چې هغه مخ کې مړ شو ولا تعالی راځي دیم وهمي شی احتمالي کدا خپل وارثانو بیا خو تعالی نه راځي الا برادي کې وارثان دي او کو وارثان وو مالینو نو بیا ولا نشتا نو ور احتمالات چې پکې محتمل شي نه خرڅيږي او نه هيبتيږي ها
النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها في ولا بمن يتكلم فقط لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد بأفعال وأن كذا ما تقص عنه حتى ثاني ولد زن بصلاة الخبر وديك هنيستا أقولون بي مناسبة باب سرديك عنها عن بيع الولاء وعقيبته كل يبين أو دي دوين كمناسبة باب سرديشتا فاشترط أهلها ولا بعد علماء دير خفي مناسبات وي دي خلق دي ولا شرط چې واخل آزاد ولا به زمون وي داغي مقصد پکې صرف او صرف دا چې دا ولا به مخصص ويږي په رسول الله مبارک چې وی چې نه ولا چې څوک معتقي دا غوي ولې خفي مناسبت دي ها واذا اسرا خرج الباس یو سړی په ملک یمین کې خپل ذو رحم محرم واغ و باندې آزاد شو مال ملک ذا رحم محرم منه او تقاله او کب بجیل کې راوستو فدیه اخلي نو آیا ضرور نه پلار د زوینا زوی د پلار نه فدیه غشتي شي کنه بالکل غشتي شي هغه یو زجر دی اذا وسر اخو الرجل او عمه هل يفاد منه اذا كان مشركا بالكل قال العباس بن الجنفاديت نفسي وفاديت عقيدا قال عباس فدیه غشتي ولا او قد اذا فدیه خد بیت المال بیت المال هغه کې ټول حصہ دی ټول حصہ وكان علي بن ابي طالب له نصيب من فتح الغنم ويخرج كنشر الذي اصاب من اخيه عقيل او تريك عباس ها وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عمر بن عمر بن عمر عن علي بن قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان الجنه لقد دخلت وما الله من فقال هذا من غير عباس كذا عبد المطلب مرسل ما بيجي عباس نیا تطلع مور د بنو النجار ها مطلب دا دی چې موږ انصار یو موږ یو سبق مهاجرین خستا پلاس کې غیر متوبه وای شپه رسول الله علیه والله لا تتركون منه درهما انفاق تقاضا د پردون الدين بمانه ها دا مشرک دا مشرک المعاملات صحیح بیا شرک کولی شي کنه بتاخذ كل شيء هبم كل شيء قال حدثنا ابو سعد بن شيخ قال كنا جاءنا في محمد بن رافع بن جابر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تروح بعض العلماء لك احمد بن حنبل ونسل کی مالک او شافعی سے بھی مطلقاً سے کی او زمون پر باندې چې کوم عرب د قریش د باغ کې ترتیب نه کوي باقي کې کوي یا د شي خبر احمد بن حنبل د عرب د ترتیب قائم نه بسوت دی او دا شافعی او دا مالک سے پر ترتیب ټول سره دي او زمون پر باندې د قریش نه دي سید باقي سید ولې د قریش نه دي سید دي کې پیغمبر راغلی دی دي ته معجزات کولی شي دي د پیغمبر صداقت معلوم دي دي په مېسي قران نازل دي پیغمبر نه یو یا تورېدل دي او دي بیا صاف کافران دي نو بس دي سره دوه خبرې دي یا به وجنه ها او یا بس کې ور سره یا به جهاد کې غنیمت او خدیوین دي به راوړي او یا معاهده مرسله کولی شي رسول الله معاهده مرسله کې په حدیبیه کې شوی ده او کولی شي دوسر پسې دا مطلب دی ابي وي عبد المملوك لا يقدر على شيء شابه او مطلب اصله په حق د مشرکین او کې د مکه کې راغلي اقتلوهم حيث وجدتموهم دغه په دا نصوص من أريد أن أرى مستثنى كوهم. أجلسوا في الحيبان فهم يرون وبه خلقنا يسيرون بها وخلقنا يسيرون وخلقنا يسيرون وخلقنا يسيرون هذا رشف أحمد وقد أخوان جهاز له قريشات له عربه هذه قرى مرياني كذا بسيط الحديث طبعا
كنت استأذنت بهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنهم من حين خرج من الطائفين فلما خرجناهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إليه بنا يستقبل قالوا إنما تبصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأسمع الله لما وأن ثم يقرأ من يدوان فتجاوز الله السابقين وإذا كان أمر إليه يستبعهم فمن أحد من يدعو فكان فرما حتى يكون مع أحدهم امام صاحب اغم دلیل دی چې د مکې د بدر مشرکین په قید و بند کې راوستل هغه مریان نه کړل دا غټ دلیل دی هغه مریان نه کړل فدیه یې واغسته واپس دی ولا هغه مریان نه یو یا کسان په مریان کړیو چې بس تاسو استرقاق دی هغه مریان نه کړ حالانکه حکم د غنیمت او باقي مالونه د غنیمت کې راوستل استرقاق نه لري او نور د بنو المصطلق شو د طائف او د څومره دي هغه نه استحقاق کړی دي او په څه شي لأن النبي صلى الله عليه وسلم على وسلم والمقابلة والعدو تسال ما يفضل المحادثة والسلام عليهم. ده مشركان مكين دي كان نور عرب استرقاق. صحيح شو ها؟ حدثني عبد الله بن عمر وكان ذلك الشيء وفي قال حدثنا الله بن سلمان قال حدثني يا عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حمزة عن ابي وحيد قال ايضا رضي الله تعالى عنه هذا بالكل نور عرب ده مش مكي چيني ده قريش وبنو المصطلق يعني ترى وسطنا او بجد خلق نبار مو اذا عزل بوك صادر كتفه لنا كجماعه هو ده حامليشي يا خرسيجي نوم ولا ده او كجماعه کو بمو عزبه اشتياقا ده اذا عزل بمو خود من كار بمشي من سؤال كده النبي عليه الصلاه فقال ما عليكم الا تفعلوها نفي بنفي داخل شيء اثبات كده ما من نفذا وصلوا رجوزيرو كائن الى يوم القيامه الله فعلم كي الا هي كائن في الخارج هذا المعنى نشوى كده هم بهم سمعته يقولهم أشد أمتي على الدجال دام يفك يريد أن يفوت مننا دجال مخالف قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا هذا ماذا قوم صدقاتي ورب القوم وسبيل الزقام لمبالغة تغير من حيث أنهم عرب وكانت سبية منهم لمناسبة تبع بنو تميم يمنيان لذلك ورقيب فكي فقال آتنيها فإنها من ولد إسماعيل ده وقت مجازا يعني استحبابا لذلك اعتاق فكي نسي كده آتنيها وهي علمي كده اعتاق سيكي كريقيت نسي كده اعتاق فحر راضي آتنيها قرينة رضي كريقيت فكرانا لذلك او ده من قومين متفضين اسبرتوه إذا هذا أولاد إسماعيل نبي أجر كلر نسبة ها فأخبرنا أن ذلك وعملها وبه قال حسن الحق بالله من خلقنا محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر إلينا فما كان زوجها وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كان عبد الله لا يشرك به شيئا وفي والدين أنه بالقرآن كان المساكين قاسم ما تأكلون شابتي مناسبة المدخلة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا أحسنوا بذي القربى واليتامى والمساكين وربطي والجانب الخطة والجانب الجنب والصاحب بالجنب وفي السبيل وأمرك عليما تريد الله يحكم أنت مختلفها والصاحب بالجنب وفي السبيل والجانب الخطة والجانب الخطة وما ملكت أيمانكم بكني يا ريبا تنو ميرو بس
والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والمسلم. وما ملكت ايمانكم في مناسبة ترش على فيديو اخوان ثاني ویلي ما ملکت ایمان شتا خو پکې کنه دغه مناسبت تباه شو چې احسنوا بما ملکت ایمانکم احسنوا بالوالدين احسانا احسنوا بذي القربى احسنوا باليتامى احسنوا بالمساكين ذا واحسنوا بابن السبيل ها احسنوا بما ملكت ايمانكم دغه مناسبت شو ها او ذي القربى قريب او جم هغه چې کوم ذات څنګه دی ذات الجم اصل شی دی جنوب الغریب الجار الجنوب یعنی صاحب په سفر ته مراد دي شابه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أمية وعائشة ولكم يعلم الله تحتكم ما ناكم عليه فلهم ما يأكلون وليس مما يجلسون ولا تكلفوا ما يأكلون إن كلفوا ما يأكلون فاعلوهم فالله في أحسن ما كيف إحسان وتعبيد سلام وعبد تمول چې د خدای عبادت کوو د خپل مالک هم خیال ساته ولر د دوړو طرفونو حقوق دي ها وفي قال حسن الله بن عمر كان عن رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم له أحسن عبادة من أفضل الكلام هو أنه مرتين وفي قال حسن محمد بن سعيد قال حسن رضي الله تعالى عنه صحابي على أبي بكر عن رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما الشيطان يوجد حتى لا قد سعيد وكذا زوجها ما تفصيل بجدي ها او کراهی التطاول د حد نه زیات عمل کول د حد نه زیات کار کول دا مکروه دی پر حقیقو وقوله عبدي وامتي دې اطلاق جائز دی کنه دې کې دوه قسمه روایت دي ها نو زموږ ټول علما وایي چې عبدي او امتي بالکل جائز دی او معنات پکې نشته او چې کوم روایت کې منه ده جواب درته کوم ها وقول الله والصالحين من عبادكم نسبة ممتو كذلك يا وإمائكم يا عبدا مملوكا وألفها سيدها مشرط سيد ويلي شيء والبسيش مولانا من فتياتكم المؤمنات نسبة ذات البيت وشو وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوم إلى سيدكم وقل عند ربك يعني سيدك وإن خلقتنا يحيى واذكرني يوسف عليه السلام عند ربك نسبة شو في اعتبار ذا مجاز ترى كل شيء ها أخذني كما سلم الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صح عليه وأحسن وأحسن إلى قلبه كان هو أنه قال لي وإن خلقتنا محمد وعليه ولا سيدة لفظ راضها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيده مشرط سيد والها يحدث أيضا إنه قال لا يقول أحدكم أطعم ربك إنه ما نعرف ما جمش هذا يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك ووزئ ربك وضع والتواجه استلامونا وليقل سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي لیکن مولانا صاحب دا دو جواب وکړو یا خدا قلمبه زمانہ محمول چې دا حرام او یو وخت لکه د خلکو په ذهن کې هغه شرکی رسومات پراتو چې دا ختم شي لکه څنګه زیارت القبور نه معنا او یا به دا محمول کوم په کراهیت تنزیها او مقابل کې بیان د جواز دی شابه اصلاح مناسبت سره اصلاح عمل چې هغه عقد د نظام ته نسبت کولی شي عبدي بیا ویل شي
ذكر فتيشا فأخذنا يعني عرض الله فأخذنا في عرض الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم عن المسؤول عليه فأن جعل السلام عليه ورسولا ورجلا على بيته وهو معه والمرأة على بيته وقال ولده والمسؤول عنه والفرق على بيته ورسولا فيقول ما يقول مسؤول عليه وبه فأخذنا ما يقول فأخذنا بنا من دونه فأخذنا الله فأخذنا كرامة وسلم الله تعالى عنه. مناسبة سبب الجزء والثالث والرجل راع على أهل بيته مثلا ودا أهل بيته تفوز كي كظلم دي وكزياتي دي وكخطر بيت نبري أهل بيته كعبد ويزم داخل دا تاغيب تفوز فمدنا كي إحسان كوا كراجي بتتاول شابدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن فجدها فمن ذا نفجد ومن ذا نفجد ومن قال كذلك فبيعنا ورجل بنفسه نعم ليس لفارة دا ګوره ما د تمخلي چې په اخر ته ورب کې بیا په بیا روحانه مخکې ورې او ولو بزفیر په معمولي څه دې خاصول شي ا دې مناسبت ته شو د جوړول سره مناسبت ته چې چرته دا ګونه وکړه نو بیا وهل کول شي کراهیت التطاول هغه وخت چې بې ځای په ظلم کې بې ځای ظلمونه باندې کې کوئی کی په خبره بیا رجم ورکول شي سزا ورکول شي او دوری ورکې به رجم باندې او آداب چې جوړ سوال او ان اصلا حجج من ان خلق محمد داول انما جدي کی ځان سره کېناوه تب ته برداشت علاج عمل د جوارح تو پاغلگی پاغت شوی دی ها او عبد تول کی ولدامات ستانه دی هذا سردار دی بخیال ساتي نسبت وکړه سید ته دا نو چې دا خدای ما مان دي کور ضبط پر دي ته غلام ته دا غزوې خو نه تباله خرڅول شي دا شوي ضربم ورکول چې تعذيبا او محکمه عبد نشي والدين زبسوه او خدم نشي والدين إذا قاتل ما ویلو مخکې جنگ یا څه دي یو ستاسو فلسری که پردي سره او فلیتنی بالوجه هذا زینت دې په دیوال ممنوع دي ابن حرب سوي قال ابن حرب ابن حرب سوته الذي قال ابن فلان ذا ابن وهب دي ذا ابن فلان عن سعيد ذا ابن وهب قول دي ذا أخبرني ابن فلان حدثني مالك قال وأخبرني ذا تحويل كي لكن انت ابن وهب حدثني مالك وي دقت ابن وهب أخبرني ابن فلان هو في شيء ابن فلان ده مالك استاذ لري ابن وهب دو استاذان مالك او ابن فلان ابن وهب سوقتي او ابن فلان سوقتي ابن سمعان ويجي ابن سمعان نو دا دو استاذان يو مالك يو ابن فلان ابن سمعان دي دوار نقل في سائر مقبولنا قال ابو اسحاق السبيعي ابو اسحاق السبيعي اغدا خبرك لله ابن حرب مسوقي دوتر پسیشا ہے کتاب خلاصو نو برات اختتام تا فقاتل احدکم کی اشارت برات اختتام تا فقاتل احدکم اومن مقاتلہ کی بیا مرگون امراضی ہے دوسر پسی اشارت مقاتل یو بندہ سر کتابت کی یادو ساتھ یدن حرد رقبتن عبد دی کدی وی چې پیسې نشم پیدا کول یا مقاتب وي نو بیا براتیت شي ارسولی نشي مقاتب او مقاتب په نجمن هم څه پیسې غوښتي چې قسطونو باندې او مجموعه هم څه غوښتي شي ها
او کال کې میاش کې افتا کې ستا په حال کې پس دوه جوړه راغله ان حدیث عمل د پر د استحقاق دی وجود نه یاره که خیر پکې محسوس شوی خیر دا چې پرې د مال نیک سړی پیدا به ملو شي مال به پیسې راشي واتوهم من مال الله الذي آتاكم زکات ورکول شي وسو او څول زکات هم ورکول ځکه یادن دې څه دي اور دې مال مالک دی وسو ها وقال لو كان عليه جل وعلا اول ما عليه دا حتا او دې نو فرض واجب نه دی ها جاري نقل کې ویل چې نه په نقل کوم مخبل يريد أنس مولاه وموثقه سؤال كذا أنس المقاتلة ما ترى مقاتل وكان كثير المال أو ذا أنس كثير المال فأبى إنسان فانطلق فقال كاتبه فأبى فضربه بالذرة وكوثر من ضغطه ويدعو عمر إن ضرورت بسوطنه فكاتبوهم إن علمتم خيرا فكاتبه دا عمر موته استحبابا وي ها واجب نه دی وقال للشبتي وقال فحدثني وقال بشار فيقول قال عائشة وحيد بمناسبة سبا ها لما قال يا في حدثني فقال عائشة قول باوركم ها ورا يبيعوا كأهل كده إذا برد فبايا واحد उसका सवाल के मुकाता को खर्ची की ना څنګه یبیو کی وای ابدان عاجز کی ابدان سکی عاجز کی ابر اخلاص شو او دا څه د ولخا دا بل صورت نه دی چې بدل کتابت ولا عائشه ورکی چې ها دا واخ لوزان په آزاد کا بیا چې بریری ل پیسې ورکی دا ستا پیسې چې تا باندې ما خیرات وکړو تو ورشه غوی د ورکا نو تا آزاد کینو بیا ولا ګور دا وی دا یا عائشه خیرات وکړو ولا بچا بیا او چې دا ځان عاجز کی او هغه په خرڅ کې او د آزاد کی ولا د عائشه نو بعد روایت کې دا دویم خبره ده خو هغه روایت بل معنا دي اصل تعالی ګوره ايبيو کی اهلو کې په اورته تاکي ګوره بيع عائشه کی اتاق عائشه کی نو ولا بل زمي ها قال لا الا ان يكون لنا الولاء ولا بختك ده هغه زادي موږ په خرڅ ولا بظلم بالشوا ولا اشتريها نظم معلومه کتابه اذا عائشه پیسې نه ورته خیراتی بریری لکه ورته ځان پیزاد کا بلکې اخلی دا خپل مالکان ها دقه مخکنی وي ها هغه په شرط ولګي ابای چې ولا به زمونږ ولا دا وي نشي کېدی ولا دا موثق ده ها يعني جماعه الله تعالى وان فلقنا فلقنا القران بشان هذا انا رضي الله تعالى عنه اقرا عن الرجال الصالحين في ذلك ولا نقول في ذلك شيئا كما خلقنا عنكم بجعل عنكم بين حظوا عن الاجيال في ذلك ولا بعضهم يذكروا كذا يقول يعني بعض وقال ان شاء الله تعالى عليك فترى ويقول ولا فذكر ذلك الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين ولا الإنسان يشتري في مناسبة أغيوه بين حقوة أخذية عنك كتابتك بس تكتا ورد كي كتالي دركي وكمون نايفا بايا ولا برجمون كي أغيوه ها مخاطب تر امداد کو ترغیب ورکړي او سوال ورله جایز دي حرام نه دي ها دا سوال ورته مناسبت یو ولا اوسې د ولې زاده ها یو حدیث څومره رواه
سمع دا چې دا عائشہ ورنونه دا خبر او کنو ویل ها بل دې کې دا تر شرط لگا دا خو دوکه شو ابو سره بلکې راځي پښتري دي لهم الولا او لا تشتري شرط لګیا کنه لګیا ولا دا وی نه کیږي ها ما بلغ منكم يتبعون الكتاب لا يعلمون الكتاب لا يعلمون وإن كان يتشرف فقد الله محرما وشهد ما يملكه وقال منكم يقول على العهد يعلمون الولاء إنما الولاء من يتقى وهو يمكن وقال أشكوها مخاطب كراجي شي په بیا ځان عاجز کینو بل خلاف کې سيدي ولا مولوي ها ورپسې عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء او دې کې ترمذی یو روایت یاد دي چې ما بقیا حساب عبد او حر ده هغه روایت لیکن ما ویل چې هغه منسوخ دی شابه دخل من أيمو أربعة ومستدل شابه ورغيه من ورقم او استمن ستاوه فبايا بركي واحد ها فعنكم فذكر فذكر سريع ذلك أنا قالوا فقال لا إله إلا الله وبنا قال فلكم قال إلا فقدام عمله الحمد لله عن فكرتنا بالسنة الله والسلام فقال إشرين وقتنا إنك ولا بمن يفعل فقال قال المكان إشرين وقتنا فقال دور قلت القائمين المقاطب ما واصلة او ما زاد فاشتراه لذلك سيد استدلال في الاستراحه ومن خلقنا عن خلقنا واحد من خلقنا اشياء من اجل ايوه قال تقول وتقول ان الله تعالى وقال كل ما يقول الى ما هو يقول انه قال ومات ورثني بنوه داخل في معايشة الدقيق نسوقي عبد الواحد بن ايمن حدثني ابي ايمن دي بداخل عائشة فقلت كنت غلاما أخبرني لي لهب أبو لهب دي عطبة دا مشهور عطبة لدي ومات أغمر الشيء ونو وارثني فميراث علماء الزمان دا أو دي دخلت ابن أبي عمرو المخزومي أزاد كما ابن أبي عمرو أو شرط لك بنو عطبة أغمر خانو في خلصون لابو بعيان ولا لك بيجي ولا دابي نسيب لکه برات اختتام ته پدوږي د بشارت څخه دوی ما تکي چې ما سره راځي دي کې بشارت ورس یو بل ځای ته ما یو هغه برات اختتام و ما تفسیر او بعد یو دین دیګری چې من اعتاق کې ازاله د ملک کنا ازاله په ازاله د ملک نو ازاله لفظ کې برات اختتام ته اشاره بس په